والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس اور ډېر انتهایی معزز مکرم صاحب قدر علماء کرام چې ټول تاسو مخې ته هغه خلق تشریف فرما دي چې تاسو ایمانه ډېر پیژنئ، ستاسو د معاشره کې وخت تېرئ او ستاسو د معاشره کې د خلکو یو عجیب انقلاب راوستو. زه چې ګورم ډېر رشک راځي د مایارو کلي ته چې تقریبا څومره وخت شو سلسله ډېره عجیبه روانه ده چې د علماء کرام اوس په هره محله کې په هره تپه کې هر چاته د اواز رسولو یو مهنت جاری کړی دی چې دی وایي چې موږ هرې محلې ته خپلو ټولو مشرانو له د هغې در ته لاړ شو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عقیده او د پیغمبر سره د الفتونو عظمتونو دغه عقیده د دې خلکو مخې ته کیدو او د دې په عدالت کې د خپله مقدمه کیدو. نن یقینا عزیزانو ستاسو د محلې ته چې دا علما ټول راغلي دي، دا یو جرګه راغلې ده او د پښتون قوم له راغلې ده او تاسو خپله پښتو زمانه ښه پېژنئ چې د مایارو خلکو کومه پښتو ده هغې باندې تاسو زمانه ښه پوهېږئ. لیکن عزیزانو دا ویل غواړم چې نن دا جرګه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره راغلې ده او عجیبه خبره ده چې اوس د محراب خوا کې زه ناست وم نو ذهن کې مې دا خبره هم راغله چې په دې محله کې کومه تربګني یا دشمني د چا ده چې مې د دې یو در ته ورشو او د دې د خپې ونیسو چې تاسو په خپله کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان تاسو د هغه سپایان جوړ شي، موږ به د کفر خلاف ودرېږو انشاءالله ټول یو ځای. زما عزیزانو زمونږ او ستاسو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مظلوم پیغمبر دی چې چا په کاڼو باندې ویشتی دی هغو ته هم دعا کړې ده چې چا په کاڼو باندې زمونږ پیغمبر وویشتو د طایف په موقع باندې نو هغه وخت کې جبریل میکائیل ورله راغلي دي. تاسو دې مشر په دې کلام کې واورېدل د عبدالله بابا کلام ډېر ګران کار دی، ویل هم ګران کار دی، اورېدل هم ګران کار دی او پوهېدل هم پرې ډېر ګران کار دی. لیکن که دغه کړی تاسو اورېدې په دې کې د انسان په زړه کې یو عجیبه جذبه راوچتېږي او زمونږ د پیغمبر شان او عظمت اسیم چې بیانېږي په انسان کې د ایمان د تقاضو مطابق داسې ایمان په انسان کې د ایمان هغه نورانیت راوچتېږي چې زما عزیزانو یقین وکړئ که انسان په دغه وخت کې ډېر حیران وي او دا سوچ کوي چې الله چې دا زما د پیغمبر په زمانه کې به دغه خلکو زما محبوب ته کتل چې زما د محبوب به وڅنګه. لکه که سوچ وکړئ نو د یوسف علیه السلام حسن چې بیانېږي نو موږ او تاسو ضرور دا لوستي دي چې د دنیا نیمه حصه حسن چې هغه الله حضرت یوسف علیه السلام ته ورکړو او دا نیمه حصه په کائنات تقسیم کړی ده او بیا هم زمونږ دعوه دا ده چې زمونږ د پیغمبر غوندې حسن الله په کائنات کې چاله نو ورکړی د دې وجه څه ده؟
د دې وجه دا ده چې د یوسف علیه السلام ته الله حسن ورکړو، هغه حسین پیدا کړو. زمون پیغمبر له الله وسم ورکړو، هغه وسیم پیدا کړو. او بیا په حسن او په وسم کې دا فرق دی چې د یوسف علیه السلام حسن او هغه الله د کائنات نیم حسن ورکړو، او بیا یوسف علیه السلام دغه حسن چونکه د حسن معنی دا ده چې د په ځای ولاړی، لیکن زما پیغمبر له الله چې کوم وسم ورکړو هغه وسیم پیغمبرو، داغه وسامت داغه حسن روز تر روز زیاتېدو، چې په یو ورځ به دیو کتو شان به یو شان او په بل ورځ به دیو کتو شان به بل شان. ځکه زناور مرله راځي خپل فریاد ورته کوي، ځکه مارغان مرله راځي خپل فریاد ورته کوي، ځکه پیریان مرضی او پیریان بیا وایي چې ان سمعنا قرآنا عجبا، مونږ یو عجیب قرآن واورېدو. ځکه الله ورته فرمایي والضحى محبوب استا په دې پړکېدونکي مخ دې زما قسم وي، مونږ له الله هغه پیغمبر را کړی دی چې کائنات د هغه مثل نه دی پیدا کړی. یو عربي شاعر دی هغه ذکر کوي، لیکن هغه شعر زما پیغمبر د پاره ډېر عجیبه نسبت کې فټ کیږي چې مضت الدهور وما اتینا بمثله، مضت الدهور وما اتینا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه. زمانے تیرے شوے مضت الدهور، زمانے تیرے شوے او زما د محبوب مثل رو نړو داغ مثال کائنات تا اونخولو، لیکن کلا چې زما محبوب کائنات تراغه ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه، زمانہ عاجزا پاتې شوا چې د دې محبوب نظیر با څنګه پیش کوما. بیا چې کلا زه د تاریخ اوراق را واړو ما او زه د سیرو کتابونو ته لاړ شم، زما محبوب پیغمبر 570 عیسوی کې د عبدالله پکور کې الله یو زلنده ستوره پیدا کړو، د آمینی لخدی جگر الله محمد رسول الله پیدا کړو چې د پلار نومې عبدالله، د نیک نومې شیبه عبدالمطلب، داغه د پلار نوم هاشم، داغه د پلار نوم قصی، داغه د پلار نوم کلاب، داغه د پلار نوم مراد، داغه د پلار نوم لوی. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې حضرت اسماعیل علیه السلام ته خپل شجره رسی، نو په دغه کې د معبد پورې د عدن پورې په خپل باندې خپل شجره بیان کړی دا. زما د محبوب شجره محفوظه، زما د محبوب یو قدم زما محبوب کچری بیزه ساتل دا، داغي نوم محذوفوز دے، نسل محفوظ دے. زما د محبوب کچری اوخه دا، داغي نسل محفوظ دے، داغي نوم محفوظ دے. زما پیغمبر کم اس باندې سورلی کړي دا، داغ نوم او داغ نسل محفوظ دے. زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم ځای باندې قدم خده د محبوب داسې ادا وا. کچری ز د حلیمه سعدیه نه تپوس کوم چې ته د محبوب اداګانې بیان کا، بلکې حلیمه سعدیه اداګانې اخمور دا اداګانې با بیانې، لیکن زما محبوب چې با کم ځای کې مخ مبارک کار شو، قسم دې نور با الت شرمېدو. اوس د آغا محبوب اداګانې زمونږ یو ملګری بیانې، هغه یوسف کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنے ہاتھ کٹوا ڈالے، ہاتھوں میں چھری لے کر سیب کو کاٹنے والیاں وہ میرے محبوب کے، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر قرآن کی شہادت سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے پر ایمان نہیں لایا، اور یہ بھی کہا کہ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. د مصر خزو چې د محمد رسول الله شانو، د یوسف علیه السلام شانو عظمت تا او قتل، داغه حسن ته او قتل، لاسونم کټ کړل او انکار وکړو چې دا بشر نشي کېده، بلکې دا یو ملائکه دا الله را لېږلې ده. لیکن بیا ایمان راونړو زما د محبوب ادا تا، زما د محبوب حسن تا، چې د مکه او د مدینه خلکو او قتل بشر امنلو، ایمان امروڑو، پل سرونم قلم کڑل.
लाड़ शाह अबू उबैदा ना दे इमाम الانبیاء د حسن تپوسو کا ابو عبیدہ په میدان کارزار کې د خپل پلار نا سر قلمي زکا چې دا د محمد رسول الله دشمن دی لاړ شاه بیبی نا تپوسو کا چې ماشوم بچي په غیږ کې دی امام الانبیاء دربار اطهر تراغلا و یا رسول الله تاسو jihad روان یې زما د بچي قبول کړي خاتم الانبیاء ورته وی بیبی مونږ په میدان کارزار کې استاد بچي حفاظت کو خپل حفاظت وکاو هغه ورته یا رسول الله ما تدا علم دے چې زما دا بچے د غیګ بچے دے ورکوټه ماشوم دے لیکن دا الله رسول پلار مم شهید دے رور مم شهید شوه دے خاون مم دنیا ته تل دے اے دا الله رسول دغه یو بچے می کور کې پاتیو دې د پاره می راوستو ک میدان کارزار کې دا الله رسول د کافر نیزه راغلا داغه تور راغلا داغه غش راغه داغه خنجر راغلا نو زما دا بچے بطور ډال استعمال کا زما بچے بم مینز باندې کټ شي لیکن دا الله رسولا تا استاد صحابي با بچي ما تبا ثواب ملاو شي میدانی کارزار لگی دل دے یو نوجوان معصوم دے نابالغ دے ورکوټه دے میدان کارزار کې ولاړ دے دیخوا صحابي دے دلم غشه ور کوي اخوا صحابي دے اغلم غشه ور کوي ترکشي کلاو کړه دے دلم غشه ور کوي اغلم غشه ور کوي زر زر دواړه لاسونه چلی اچانک د کافرانو یو غشه راغې په دې خلا باندې دن نشو د حلق نے بهر په سټ باندې اوته صحابه کرام چې معصوم را پریوتو تن تپوس کوي بیٹے ذرا بتا तेरे वालिद का नाम क्या है तेरा खानदान कौन सा है तू किस इलाके से है किसके पास हम जाएंगे कि तुम्हारा बेटा इस्लाम का पहला शहीद है चात बवायु चिस्ता सुअग पुटे बचे द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बंदे कुर्बानी दूल रागलो चाल बवरजू चिस्ता सोडुम बे बचे मैदान कारजार के पड़ुम बनी गुजार बांधे गशी तकसीमुल पड़ुम बने गुजार बांधे غشراغه داغه په خله کې دن نشو او داغه حلق تا وردن نشو پسټته بهر ہوتے دے دا معصوم ورلا عجیب جواب ور کئی میرے والد وہ بھی شہید ہو چکے میرا مامو بھی شہید ہو چکے دادا بھی شہید ہو چکے نانا بھی شہید ہو چکے زما خپلارم شہید دے زما نکم شہید دے زما ماما گانم شہیدان دی زما بلرور پکور کې نشتا لیکن کچره خبر وړل غواړي نو آغا بی بی لیو سے چاگا پا کور کے ہو گرزے دا چار چاپیرا اللہ سنا گرزے چار چاپیرا کور کے سشے نہ ملاوی گی اس شے نہ ملاوی دو ویختی لو یو پل ویختی پکین چے باندے کٹ کڑل جناب محمد رسول اللہ دربار ادھر تراغلا ورته وای چې د الله رسولا هیڅ شی نه ملاوي دو ما د خپل وختر اوړي دي میدان کارزار کې استا صحابي چې کلا رسه جوړي د رسه ضرورت راغې زما وختو نه با پړې جوړ کی زما بچي پکور کې موجود دي لیکن صد پارا اوته دي کور کې دی وخت کې نشتا آغاز داغي بچي وما چې زما واپس راغلم زما مور خپل وخت قربان کړو خاوندې قربان کړو پلار اورنه قربان کړو سپاتینو یو زبچه امت پملا باندې ډب راکړو چې لاړ شه جناب محمد رسول الله میدان کارزار کې د کافرانو مینس کې ولاړ دي لاړ شه خپل پیغمبر باندې ننګو کا ز پمنډ منډ راغلم ما میدان کارزار کې د پیغمبر دشمن خلاف تاسو لغشي در کول نن زما مور لا مبارکباد ورکه چې ستا بچي د میدان کارزار نا نیغ دربار ته جنت ته ورسېدو وید آغا پیغمبر ادا گانے کم پیغمبر دپارا بلال نا تپوسو کا خباب نا تپوسو کا خبیب نا تپوسو کا انس نا تپوسو کا ابو بکر نا تپوسو کا عمر نا تپوسو کا عشق کا منزل کیا ہوتا ہے اندازہ ہو جائے گا عشق آغا عشق قسم دے شاعر عجیب کلام کئی حکیم اختر رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب کی یو شعر لکھلے دے زما کراچے
کې بیان او داغه په مدرسه کې او داغه زویم ناستو مریدان هم ناستو دنیا ناستا وا چاوي اردو کې بیان وکا چاوي پښتو کې بیان وکا ما ورته مکس وای ما داغه یو شعر راواغستو ما ورته میں شاعر وای حکیم اختر وای گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے دا انبیاء گلستان تلاړم ما ډیر انبیاء قتل گلدستی میں ولیدي ادم صفی الله میں وکتو سمرا تکلیفات پر راغلی دي نوح علیہ السلام زندگی میں وکتا چې رب توي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا میں نے نوح کی قربانیوں کو بھی دیکھا ما زکریا علیہ السلام اللہ ستا پیغمبر ولیدو قوم ور پسې راغې پمینز باندې کټ کړو الله ستا توحید نه دې پرېخه الله ما یحیی علیہ السلام ولیدو رب دراوی د روایت مطابق یحیی علیہ السلام نا سرم قلم شو بدنی یو یو اندام ټوټي ټوټي شو الله ما دا قربانی مکتا الله ما د یونس علیہ السلام قربانی مکتل دا الله ما د یعقوب علیہ السلام حزن ملالم کتل دے ما دا غا اجزن کی سارین کتل دا ما دا قربانی مکتل دا چې هغه وی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون رب کریم ما د یوسف علیہ السلام قربانیم قتل دا رب کریم ما د ابراہیم خلیل الله آغا قربانیم قتل دا چې خپل بچی توي انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل بچی توي اے بچیا زپ خوب کی وینم دا الله حکم دے استاد زب کولو د پاره می چاړ راغسته دا بچی وایا ستار راي صدا هغه ورته یا ابتی یا ابي ورته دی ویلي اے لغت قران نازار شم یا ابتی اے خو غفلارا افعل ما تؤمر او کا کوم حکم چې تعالی راغله دے ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے بابا جانا خپل بچي بوینه د صابرینونا کچری الله وختل ما د اسماعیل ذبیح الله دا قربانی مو کتا ما د نوح علیہ السلام د لوط علیہ السلام قربانے موکتے خطیب الانبیاء حضرت شعیب قربانے میں موکتے رب ما د موسیٰ علیہ السلام مناظرے موکتے رب ما د عیسیٰ علیہ السلام دا آغا ظلم و تشدد چی پیشے ہو اللہ آغا میں موکتو اللہ ما د یعقوب د ایوب علیہ السلام بیمارے موکتے پروردگارا ما د شیش علیہ السلام قربانے ہولی دے اللہ ما د یسع علیہ السلام قربانے ہوکتے ذلکفل قربانے میں ہوکتے پروردگارا ما دانیال علیہ السلام ولیدو اللہ ما د صالح علیہ السلام باندې کم ظلم شوه دے عامم قتل دے زما پروردگارا ما چې دی یو نبی اللہ د هود علیہ السلام قربانی میں قتل دا لیکن زما پروردگارا زما د محبوب نمبر چراغ ہم داسی اومندو چې کائنات کې میں دا اغپ مثل بل سوک ندلی دلی اے ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ اور بھی بلند آواز سے کہو سبحان اللہ زما عزیزانو زما د پیغمبر غوندې شان او عظمت چې زما د پیغمبر د عظمت خبر راغلا په 1953 کې کله ګولې ورې دي قادیانانو ظلم کړو مرزا سر ظفر الله راغلو هغه په مسلمان باندې ګولې ورولې ګناه به صرف داو زما د پیغمبر د ختم نبوت ناره کتا ما فول د صحابه تذکرہ کولا راغلا ماغه زمانه ته چې زما استاد زمانه دا زما استاد غوندې انسانان دي بابا را روان دي ماشوم نو سے ور سره دے هغه ماشوم نو سی توي بچیا نن چې څوک د ختم نبوت ناره وای هغه په ګولو باندې سورې کیږي اے بچیا ستانی کيم ز اے بچیا کچره ز ناره وهما ز په ګولو باندې سورې کیګم پتا یریګم ته بوټه ماشوم پلار دې مړ دے اے بچیا سینا په غلط الله زبان دی ورشي اے بچیا کتا قربانوم استاد نکبه आवाज سکی وی بچیا اسانه خبره دادا ته زما وګ باندې کینا زبویم چې ختم نبوت
نبوت تبوي چې زنده‌باد تبوي ختم نبوت زبوي ما چې زنده‌باد بابا وای ختم نبوت بچي ورپسې وای زنده‌باد بچي وای ختم نبوت بابا وای زنده‌باد गोली आई बाबा के सीने के भी आर पार हो गई बच्चे के सीने के भी आर पार हो गई द्वाड़ा यौज़ैद मोहम्मद रसूलुल्लाह दरबार तवरसीदल ختم नबूवत दपारा कुर्बानी वर गई नंद मायारो नौजवानान होता दमायारो जवानान होता दे उलमा होता हो गोरा मौलाना फखरुल इस्लाम से मौजूद मौलाना अब्दुल अहद से मौजूद हाजी अली गोहर से मौजूद खान बादर से मौजूद खालिद का मौजूद अतीकुर रहमान से तो गोरा वरसरा शकील अहमद से तो गोरा वरसरा राजा राजा फजल अमान सेब हाफिज अहमद सेब फखरुल इस्लाम सेब अरशिद काका और फरहाद सेब دا د نوجوانانو تنظیم دلته جوړ کړي او دا د ختم نبوت د کاز د پاره دي تاسو را جمع کړي زوی ما پدی نندور کی چې د کمو نوجوانانو یا د مشرانو یا د علماو نوم واغستې شو زبا آغا انور شاه کاشمیری پسې لاړ شم انور شاه کاشمیری وای چا چې د جناب محمد رسول الله د ناموس د جنگ د پاره میدان ته یو ځل راووتل اغیلا خوش خبری ورکوما چې تاسو پملا باندې د محمد رسول الله لاس به موجود وي ټول راوزو میدان ته کنا نو بیا بداویل غواړي نن دور کې قادیانې سکي نن دور کې د قادیانانو چال سده قادیانانو چال دادستا نوجوان تبا کی نن ستا په کالجونو یونیورسټو کې کل عام قادیانان ګرځي الکانو توي زون تنظیم کې شامل شي تنظیم له نومې خده بیا ورته وای مونږ تاسو ته دا نوایو چې قادیانان شي صرف وایو زمون تنظیم کې نومولي کوي شل زره میاش به ملاويږي زوی مې پلیتان اوستا شل زره میاش خو براشي د یو وخت روټه یا د لسو وخت روټه به ملاوي شي د شل وخت روټه به ملاوي شي لیکن پروردگارا ابو هريره ستا په محبوب پیغمبر باندې مینو رب لس لس روزی روٹای ندا خوڑلی لیکن اللہ پا خپل ایمان سودا بازی ندا کڑی اللہ سعد خپلا واقعہ ذکر کئی چی بالکل روٹای نملاوی دا شعب ابی طالب کے گرزیدم ٹکر میں وہ خوڑا چی امی قتل التقید اوخی سرمن پرتوا آمیرا واغستا امی وینزلا بیا میں اچکڑا بیا میں پگٹا کے خدا بلگٹا میں پی امگلا چی اغین میں کلا پوڈر جوڑ کرل اغی تلے با میزان سریخ و اغین میں دروزی یوزل یو تلے والو چې مې د مې اوچ نشي هغه پسې به مې کندول بوس کړي په دې طریقه مې زندگی تیرولا لیکن ربا د محمد رسول الله لمن مې پرې نه خدا اوس بتوي چې قادیانی ظلم سکړي دي یو ظلم دا مرزا مسرور وای چې د مردان دی مولیانو زما حواله غلطی بیان کړی دي زه اوس ما حواله بیانو اسلامی قربانی کتاب دے نن ماس خوتن ام ٹی ای بیا کولاو کا مسرور بچغي وای جاړي با چغي بوي بیا بوي دی مولیانو بیا مونږ پرې نه خودو مونږ مسرور تم وایو د پاکستان ټول قادیانانو ته وایو چې الحمدلله مونږ کمزوري نه یو مونږ کمزوري بولو ہے وہ کمزوری نعرہ تکبیر سر بکب سر بلند سر بکب سر بلند قاری اکرام الحق سے قاری اکرام الحق سے مونږ د پاکستان په تاریخ کې د 1947 نواخل تر اوسه پورې پړومبي ځل بیګا په 2 بجې عدالت لګولې ده الحمدلله مونږ ورته وایو اے قادیانانو زمونږ دی د الله په ذات باندې قسم وي مونږ له دا جان الله را کړی دی مونږ له دا سر الله را کړی دی مونږ له دا عزت او عظمت الله را کړی دی مونږ له د لاسونو د خپو د سترګو د پوزې د خولې الله مونږ له الله دا نعمتونه را کړی دي دا په الله او په رسول الله د قربان وي د قادیانانو کتاب د اسلامی قربانی زی تفصیل کې نوې ما اغه کې ویل دي چې رب را سره زنا کولا
ما یارو مسلمانانو دشمنان خوشته پوهیږي په ډس کنه په ډس خو ټول ما یار پوهیږي لیکن مونږ ما یارو ته بیا هم د ډس چل نه خو مونږ ورته وایو آئین پاکستان مطابق دغه پلیتې فرقې به تاسو د علماو سره داسې ودرېږئ لکه په خپلو تربګنو کې چې یو بل سره ولاړ یې انشاءالله ودرېږئ به که نه په نره به ودرېږئ که نه بیا د قادیانانو کتاب عیسی علیہ السلام بارکه گویا پیغمبر بارکه داسې خبره کول چې یو سړی وایي چې فلان کې پیغمبر به پردو جنکو پسې زنا پسې ګرځېده نو تاسو خو تربګنۍ دشمنۍ کړي دي په پول هم دشمني کړې ده په پول هم کړې ده که نه وایي ما یارو خلکو وایي خو کلا وایي یو زمونږ کلی دی زیده د ماسخوتن مونځ نه بعد هغې نه درج وشي او یو ستاسو کلی دی مایار اوس خو ډېر ښه شوي ستاسو د قبرستان چې پروت دی د قبرستان دې ځای کې په دې کې زما په خیال باندې زیات به د چا د لاسه مړه پراته شي داسې ده که نه داسې ده که نه وایي وایي خیر نه وایي زه خپل کلی م یادوم تاسو هم وایي زه د شپې چې 12 بجې هم ورشم زه یو جرګۍ لزم ځکه 1 بجه ورشم زه یو جرګۍ لزم ځکه 11 بجې ورشم یو جرګۍ له کلي کې پټ لاړ شم خلک رضا کوم روغ ورله کوم ګرځم دې پسې لیکن ورسره عزیزانو دا ویل غواړم چې زه تربګني کولی شم زه په دې باندې پوهېږم زه په غیرت باندې پوهېږم زه په حیا باندې پوهېږم زه په غیرت او پښتو باندې پوهېږم نو دا پښتو به زه جناب محمد رسول الله له هم کوم انشاءالله او هغه به د قانون مطابق کوم د آئین مطابق به کوم زه په هغې کې دا نه وایم ته ټوپک راواخله ګینې دې ځای کې چېرې په ټوپک وی نو په مردان کې به مونږ نه قادیانۍ ګرځېدلی وو او طاقت هم شته دا مو وایي طاقت هم شته ولې تاسو خلک را سره نه تاسو را سره ټول نه تاسو ټول را سره دا مولانا عمر رحمان صاحب دې په دې معیارو کې आवाज وکړي ما ته په ایمان ووایي چې 10,000 کسان به سره ټوپکو موجودي که به نه موجود د خپل پیغمبر دپاره لیکن دا غیب باوجود درته د علما سوی وای د آئین پاکستان مطابق آئین پاکستان مطابق او د آئین پاکستان مطابق به ان شاء الله زوړندو جامع به وباسو د ټولو نه چې کوم سړی الله ته ویلي دي چې ته زنا کې هغه سړی د معقولو قابل نه دی کوم پیغمبر ته وایي ته پردو جنکو پسې ګرځي هغه د معقولو قابل نه دی کوم د پیغمبر د نیاګانو میندو باره کې وایي چې دا زناکارې وي هغه د معقولو قابل نه دی د کوم سړي په کتاب کې دا لیکلي دي وایي پردی ښځه وه شپې تېره کړه وایي ما ته سهار داسې اندازه ولګېده چې ګویا دا خدیجة الکبرا وه دا د معقولو قابل دي ټولو وایي ملګرتیا به کوئ نه نه په نره باندې سم نن پاکې خبرې یو بل سره کوو ملګرتیا به کوئ انشاءالله زه دا خبره په خپل ځای چې ملګرتیا به کوئ او تاسو پښتانه یو ځل لاس اوچت کړی دی نو د پښتون لاس کټ کېږي خو جدا کېږي نه بیا داسې ده که نه ټول وایي داسې ده ما په موقع چې کړي زه تاسو ته ستاسو تعریف نه کوم ځان نه هغه شی نه جوړوم چې خولې کې درله خاورې واړوم ما په موقع کتلي ما د معیارو اجتماعات کتلي دي ما د معیارو طاقت کتلی دی الحمدلله چې زمونږ د ختم نبوت ضرورت راغلی د معیار راوتی دي او انشاءالله آینده به هم راوځي دا ستاسو د غیرت اواز دی چې راوځي به انشاءالله لیکن عزیزانو دا ویل غواړم که په دې محله کې تربګنۍ او دشمنۍ مونږ تاسو به تماشه کوو وایي راته کم کم ملګری وایي چې د نن نه مونږ دا اراده کوو مونږ به دې محلې نه دشمني ختموو ټول به کوئ کوشش د دې ملک ضرورت چې پکې کله هم راځي خو د اختر نه بعد تر هغې اوزګار دی سبقونو کې اجتماعاتو کې ګیري تر هغې پورې تاسو هر ماسخوتنۍ به دا علما هم درته فارغ کړي دا دشمنۍ ختمې کوي مونږ به دشمني د قادیاني سره یې که یو بل سره وایي ټول وایي قادیانی سره وي زه چې خپله پښتو سره کوم نو دغه پلیت سره به سر کوم زه به یو بل سره نه سره کوم زه خو ستا مسلمان ورور یم ته زما مسلمان ورور یې زه به ولې په تا باندې ډس کوم ته به ولې په ما باندې ډس کوې زه به ولې ستا دشمن یم ته به ولې زما دشمن یې زه به د پیغمبر د دشمن دشمن یم ته به هم د پیغمبر د دشمن دشمن یې چې دا دواړه قیامت په ورځ به یې وجیبه چلي دغه یو خبره درته کومه څه ټیم دی جماعت بس حکم دا خبره نه صرف صدر سے استا په پغی باندې کی
عبدالاول دی پټ شو خو عبدالاول دی ما یې نوم واغستو دا زمونږ صدر صاحب دی خیر زه یو خبره کومه قیامت په ورځ باندې به دوه کسان را روان دي د الله دربار ته دا غور سره ورشي دواړو په یو بل باندې لاس چولې ډېر خوشحاله وي الله به وخاندي هغه دی خو پاسېدل اودسونه ما ویلي وایي چې خفه شو ما وایي که ما نه خفه شو اودسونه له به ټیم درکوي انشاءالله مونږ له به وتوله بیا ټیم راکړي تاسو له اودسونو له ټیم درکړي ټیک دی خیر بهرحال عزیزانو زه اټک ته روان یم اصل کې نو په دې وجه ما دې ملګرو ته وایي زه به زر وځم اگر چې ستاسو په مونږ ډېر حق دی اوس ما ته لږ دې خبرې ته غوږ کېږدي قیامت په ورځ به دوه کسان د الله دربار کې را روان دي دواړه به یو بل ته خاندي نو الله به وخاندي دا اوس عجیبه خبره ده الله به په خندا شي خلک به حیران وي چې الله وخاندل الله وخاندل نو دا خو به عجیبه خبره بیا به الله وفرمایي چې دا دواړه چې دي دا دواړه د یو بل قاتلان دي دا دواړه چې دي دی یو چې دی دا بل قتل کړی دی دا یو مقتول دی بل قاتل دی نن دواړو په یو بل لاس اچولې دی او په جنت کې زما دربار ته را روان دي نو ما ځکه وخاندل اوس دا به څنګه چل شوي د به دې قتل کړی نو دا قتل شوی به هم جنت ته رواني دا قاتل به هم جنت ته رواني دواړه به یو بل سره خوشحاله رواني او الله به خاندي الله به فرمایي ای زما بندګانو دا یو چې د کافرو غټ مشرکو دا بل کلک مسلمانو دواړه میدان کارزار کې یو بل سره مخامخ شو دا چې کم کافرو د مسلمان قتل ک چې څنګه قتل ک د نیغ جنت تر ورسېدو بیا دا بل چې څنګه میدان کارزار نه لاړو دم کلمه ویلا چې د کلمه ویلا د کافر خلاف راووتو نو بل کافر راغې د قتل کړو نو د چې دا مسلمان سو وجلو د هغه وخت کافرو نو هغه وخت کې د قاتلو ګرځېدو مسلمان ته شهادت ملاو شو جنت تراغه دغه یو چې بهر لاړو دم کلمه ویلا د کافر د لاسه شهید شو نو چون کې د کفر په حالت کې دا مسلمان رور وجلو کله چې د ایمان وروړو نو اسلام یهدم ما کان قبله بیا په د باندې بل کافر راغې دی شهید کړو د دواړو درجه یو شان ژوند نه ځکه په یو بل لاس چولې دی جنت کې خوشاله کوي اوس تاسو اندازه ولګوئ چې قاتل دی او کافر دی کلمې ویلا توبه ویستا چې توبه ویستا نو په جنت کې دواړو په یو بل لاس چولې در روان دي نو مزه باندې کوي چې زمونږ